سپوږمۍ ته وختل، دوی تر اوسه پورې دغه لیفټ ته یعنې ځان ونه رسوه چې په دغه کې عزتمنو نهه کسان پکې پسو دي او تر اوسه پورې هغه کسان لاندې دي لا راکوز شوي. راځئ مینوال دغه ویډیو کې تاسو زموږ سره کتلی شئ چې آیا دغه چې دی نو یا یو حکومت کسان ورباسي او که نه دغه د کلو والا خلکه په دغه مدد کې ورسره شریک دي. راځئ موږ سره دغه ویډیو تاسو کتلی شئ. د دې ویډیو نه مخکې راول زه تاسو ته دا یادګي وکړم تاسو کو چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې ورسیږي. عزتمنو سهار د 9 بجو نه چې دی نو دغه چې لیفټ خراب شوی دی او دغه عزتمنو دغه کیبل پېښلېدلی دی، په یو کیبل باندې دی دغه زنګ او دغه مسافر پکې یعنې په سو د سید لپاره کسان تللي په دغه کې عزتمنو استادان او طالب علمیان یعنې چې څومره شاګردان دي په ټوټل 10 کسان ویل کېږي او دغه پکې عزتمنو په سو شوي دي. خو تر اوسه پورې عزتمنو هغې کې ویل کېږي چې 15 کسان یې ترې نه رایستي دي، خو هغه هم عزتمنو ډېر سخت په بد حالات باندې دي. یعنې د دې نه دا معلومیږي چې تر اوسه پورې یعنې دغه محکمه چې ده نو ناکامه ده چې مونږ د سان عزتمنو چې کله په ریپکاټورو کې ورپسې خلک تلل، کله به په څه کې تلل، خو تر اوسه پورې عزتمنو د هغوی مدد ونه کړی شو چې اخر دغه د کلو خلک راپاڅېدل او مدد یې ورسره وکړو. دغه د کلو خلکو په مدد باندې عزتمنو دغه 15 کسان چې دی نو رسکو ته حواله شول. مینوالو زموږ د دې ویډیو مقصد همدا ده چې خلکو سپوږمۍ ته وختل، دوی تر اوسه پورې دغه چې لیفټ ته ځان یعنې ونه رسو چې دغه نه عزتمنو دوی کسان یعنې راکوز کړي. ټوټل 10 کسان دي، خو چې هر څنګه وي عزتمنو د انسان زندگی بچ کول دا ډېر د ثواب کار دی. زموږ د عزتمنو تر نن معلومات د دې پورې د نوي معلومات لپاره د سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې